نن زموږ ټاپک چې کوم دی پرون موږ پورټ سکیورټي ویلو وای که څه کوېسچن شته نن زموږ ټاپک چې کوم دی هغه دی ورچوال لوکل ایریا صحیح ده دا ډیر زبردست رول دی ها په نتورکینګ کې سویچینګ کې خاص طور باندې ٹھیک ده ها ویلان څه ډیفینیشن څه دی ډیفینیشن دا دی د ویلان ورچوال لوکل ایریا نتورک چې موږ سره یو سویچ دی اور د سره ډیوایسز کنیکټ دي ٹھیک شو صحیح ده ها لیټس سپوز د دې نتورک چې کوم موږ سره آی پی سکیم دی هغه 192.168.1.0/24 دی 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 لیټس سپوز ٹھیک ده باي ډیفالت موږ سره په دې سویچ کې یو ویلان وی اور دا هغه نوم وی VLAN 1 or all ports are member of VLAN 1 دا خبره مون کړو نه دا ټاپک ته VLAN ها by default tool ports د VLAN 1 member اوس د یو کس پکې براډکاسټ کو layer 2 براډکاسټ کو anything this براډکاسټ کو دا براډکاسټ ورای سویچ تا سویچ په دا براډکاسټ په خپل ټول اکټیو پورټس باندې فارورډ کړي دا مونږ کتلیو ښه نن به بیا موږ صحیح ده نو ډیفینیشن دا دی چې VLAN divide a physical broadcast domain into multiple logical broadcast domains چې دا براډکاسټ ډومین دا یو ټول مونږ سره براډکاسټ ډومین دی کنه دی مونږ دا خبره کړې و لایک hub switch is also a single broadcast domain ٹھیک شو او هغه سنگل کولیجن ډومین مو دی ملټیپل کولیجن ډومین دی هغه خبره دی وخت کې پیل سویچ مونږ سره لکه د هب غونډه کې ټول براډکاسټ ډومین دی چې او براډکاسټ سویچ ته راشي نو هغه په خپل ټول اکټیو پورټس باندې فارورډ کوي صحیح ده ها اوس د دې براډکاسټ نقصانات څه دي لومړی نقصان دا دی چې ستا نیټورک بینډویث به میس یوز کی میس یوز مطلب دا دی ګوره دا سویچ دی د ورته میسج فارورډ کو دی به براډکاسټ کوي په خپل ټول پورټس باندې صحیح ده نو ستا دا پورټ دا پورټ دا پورټ دا پورټ دا پورټ یا د سویچ سره بل دی خو بل سویچ لګیدل دی دا براډکاسټ په هغه ته هم فارورډ کیږي او هغه سره چې څومره خلک دي هغه ته ومزي ځکه چې دا براډکاسټ ډومین لګي ته غټه بل سویچ دی ولګاو غټ کو نور بل سویچ دی وسره ولګاو صحیح ده هغه ته به هم دا براډکاسټ دي او دا هغه یوزر نو دا په براډکاسټ ډومین غټيږي صحیح ده په ارګنایزیشن کې خدا نه ده کنه چې بس موږ سره یو سویچ ملټیپل سویچز وي ټیک شو 100 200 300 خلک وي فار ایگزامپل یو کس پکې براډکاسټ کنه دا براډکاسټ په ټولو ته ځکه بنځي خو موږ دی وخت کې د یو سویچ خبره کو دا نور خبره دا سویچ سپری صحیح ده چې تاسو پکې کنفیوز کیږئ نه دویمه خبره ستا د پی سی پرفارمنس با هم افیکټ کیږي لکه دې کس براډکاسټ کو فار ایگزامپل ستا دا براډکاسټ دته ومزي د ټول ته بزین دا هر پی سی به پروسس کوي ټیک شو بل خبره ستا دا لین به کنجسټ وي انختی وي پرفارمنس به ډاون نو د دې حل څه دی چې بای ډیفالت خو تاسو سره دا ټول سویچ یعنی فزیکل یو براډکاسټ ډومین دی دا ته تقسیمول شي په چنکس کې لوجیکل براډکاسټ ډومینز کې یعنی فزیکل یو دی خو ته غواړې چې بھئی دا ما سره یو ویلین شو دا ما سره یو بل ویلین شو او دا ما سره بل ویلین شو نو ستا دا سویچ په دریو ویلینز کې تقسیم شو یعنی دریو براډکاسټ ډومین کې دی تقسیم کو صحیح ده اوس چې کله دا کس براډکاسټ کوي نو سویچ به صرف دی او دی پورټ ته فارورډ کوي ځکه چې دا دواړه پورټس د دې براډکاسټ ډومین ممبرز دي دا سلور پورټس د ممبرز دي او دا درې پورټس د ممبر دي نو د براډکاسټ په دې تاسو سره دیکھو مثلا د ویلن سر کا د ملټیپل مو ویلن کړي او د سیډمنسټریټر چې کوم دا یو میسج فارورډ کول غواړي دی ټول دا به ټول ته نشي کولای
لایک څنګه میسج اوس لکه دا ایڈمنسټریټر چې کوم دی لکه اني ټایپ میسج دی هغه دی ټول ته کول غواړي نو نه فارورډ کولی خوشي ویلانس خو بیا په خپل کې کمیونیکیټ کولی شي ته هغه براډکاسټ وکړي نه یاد ساته چې چیرې هم یو اینډ ډیوایس براډکاسټ میسج نشي جنریټ کولی ښه ایڈمنسټریټر کولی نشي کولی براډکاسټ میسج نشي جنریټ کولی دا یا اپلیکیشن کوي او یا پروتوکول جنریټ کوي ښه صحیح ده په خبرو رسېږي ښه نو زموږ دا براډکاسټ ډومین چې کوم دی په دریو واړه براډکاسټ ډومینز کې تقسیم شو صحیح ده ښه بل خبره ده کوم فار ایگزامپل ما سره دا درې خلک چې کوم دی دا یو ډپارټمنټ کې ناست دي هم یو ډپارټمنټ دی کې اوس پېچ لګیدل دا دي آی ټي والا خلک یو درې کمرې د آی ټي والا دي دا څلور خلک چې کوم دي دا دي د اکاونټس خلک دا درې خلک چې کوم دي دا د ایچ آر ډپارټمنټ خلک دي صحیح ده زه نه غواړم چې دا خلک دي دې سره کمیونیکیشن وکړي دا خلک دي دې سره کمیونیکیشن وکړي دا خلک دي دې سره او دې سره کمیونیکیشن وکړي صحیح ده ځکه چې درې واړه د ډیفرنٹ کیټګوري خلک دي نو زه به دا سویچ په لوجیکل براډکاسټ ډومینز کې تقسیم کوم یعنی دې کې به زه ویلانس جوړ کړم او دا پورټس به د یو ویلان ممبر کوم فار ایگزامپل دا پورټس په د بل ویلان ممبر کوم او دا پورټس په د بل ویلان ممبر کوم نو زما دا براډکاسټ ډومین به تقسیم شي اوس کو چېرې دا کس کمیونیکیشن کوي خو ظاهره خبره ده چې موږ خپل خلکو سره به کمیونیکیشن کوي کنه کو نور سره کوي هغه د لپاره موږ سره لار شته هغه انټر ویلان راوټینګ د دې پسې په ټاپک راځي دا کس چې کمیونیکیشن کوي خو ظاهري خبره ده موست پروبابلی خپل خلکو سره کمیونیکیشن کوي د اکاونټس والا به د اکاونټس والا سره ډیټا پکاري د اکاونټس والا آی ټي والا سره څه کار دی ایچ آر والا به ایچ آر والا سره تعلق ساتي اوس چې دا کس براډکاسټ کوي فار ایگزامپل د سره کمیونیکیشن کوي نو موږ پرون آر براډکاسټ خبره کړې و دی به براډکاسټ کوي نو دا براډکاسټ به صرف چاته ځي د دوه خلکو ته به ځي د دوه کې بوله یو ریپلای ورکړي یو سره کمیونیکیشن کول غواړي میک اډرس ورته فایند شو داسې به کمیونیکیشن وشي نو ستا دا براډکاسټ لیمټ شو او یاد ساتئ چې ریل نتورک کې به موږ د خپل براډکاسټ چې څومره کمی نو عمره به زموږ نتورک افیشنسي پرفارمنس او دا ټولې خبرې به چې تاسو ته مونږ چې لین کنجیشن پی سي پروسیسینګ دا ټول بخي او تاسو به مست دا جوړوي یو سویچ کې جوړول شي ها بل یو سيناريو داسې کې دي شي فار ایگزامپل تاسو یو ډپارټمنټ ته هغه کې یو سویچ لګیدل دی دا ټول د آی ټي والا کسان دي یو بل ډپارټمنټ ته هغه کې ټول اکاونټس والا خلک کینی یو بل ډپارټمنټ ته هغه کې ټول ایچ آر والا خلک کینی نو دا ځان له تو براډکاسټ ډومین کا دا ځان له تو براډکاسټ ډومین کا او دا ځان له تو براډکاسټ یعنی د کې ځان له یو ویلان جوړ کا دا ټول ممبر کا فار ایگزامپل ویلان 10 شو دا ویلان 20 شو دا ویلان 30 شو اوس دی چې براډکاسټ کوي حالانکه دا سویچز په یو بل سره کنیکټډ دي صحیح ده لکه کوتا ویلان نو جوړ کړو دام د ویلان ممبرزو دام د ویلان ون ممبرو دام د ویلان ون ممبرو نو چې دې کس به براډکاسټ کو نه هغه به دې سویچ تا او دې سویچ تا دې ټولو ته وتلو خو کوتا ویلان دا سویچ توس د یو ویلان د ټول پورټس د یو ویلان ممبر جوړ کړ دې سویچ کې چې دا ټول پورټس د بل ویلان ممبر جوړ کړ او دې سویچ کې چې دا بل نور پورټس د بل ویلان ممبر جوړ کړ نو دا ویلان تاسو سره 10 دی دا سره 20 دی دا سره 30 دی دا ټول ډیفرنٹ دي نو لہذا ستاسو دا سویچ با چې کله یو پی سي براډکاسټ کوي نو هغه به د خپل سویچ کې فارورډ کوي مخکې به نه فارورډ کوي نو ستاسو دا براډکاسټ کوي اصل له ټو سویچ کوم یو ورته نشو کنیکټ ولې نشو کولی کنیکټ کولی شو په خبرو او کولی شو کنیکټ کولی شو خو کو فار ایگزامپل دا ویلان والا کس وی چې د سره کمیونیکیشن وکم نو بیا په لیر 2 باندې کې بیا به ته خامخا لیر 3 سویچ یا راوټر لګي سر بیا وانه په دې باندې براډکاسټینګ کې صرف یو سپیک ته لیمیټډ دي نو څنګه بیا ویلان ضرورت وګرا ګوره دا څه کار دی فار ایگزامپل تاسو سره په سٹارټ کې په سویچ کې یو ویلان وی ویلان 1 زه به دا ویلان ریموو کړم ٹھیک شو دا ما خبرو کا چې اوس ما سره دا ټول یو براډکاسټ ډومین دی ځکه چې په دې درې وانو سویچز کې یو ویلان دی او ویلان 1 دی بای ډیفالت صحیح ده کنه اوس دا پورټ هم د ویلان 1 ممبر دی دا پورټ هم د ویلان 1 ممبر دی او دا ټول پورټس د ویلان 1 ممبر دی نو چې دا کس براډکاسټ کوي نو د براډکاسټ به سویچ تا سویچ په پدی پورټ فارورډ کوي چې د تراشي دی په پدی او په د فارورډ کوي چې د تراشي دی په پدی او ټول فارورډ کوي نو تاسو سره لس خلک په دې ځای کې دي لس خلک په دې ځای کې دي لس خلک په دې ځای کې دي 30 خلک شو په 30 کې چې یو براډکاسټ کې هغه به څومره خلکو ته ځي
29 تا او کو ته پکې ویلین جوړ کې نو لس کسانو د پاره تا یو ویلین جوړ کړو چې یو براډکاسټ کې نو څومره ته بزي ډیفرنس پکې شته کني شته ځکه چې ویلینز د پکې ډیفرنٹ کو صحیح ده ویلین لا اوس موږ مخکې وایو خدای ته صرف زه ډیفینیشن صحیح ده ښه دغه خبره ده ډیفینیشن دویم دا دی مطلب یو دی چې دا د سویچ پورټ ته لاجیکل ګروپینګ وکي ٹھیک شو د سویچ پورټ چې کوم دی د هغه ته لاجیکل ګروپینګ وکړه د لاجیکل ګروپینګ څه مطلب دی دا سویچ دستا د کې 1 نواله 24 پورې پورټس دي صحیح ده زه دا غواړم چې زما د 1 نواله تر 10 پورې دا دی د یو ویلین ممبرشپ 10 زه د 11 نواله تر فار ایگزامپل 15 پورې دا د ویلین ممبرشپ 20 د 16 نواله تر 24 پورې دا د بل ویلین ممبرشپ 30 نو ستا د دې سویچ دا پورټ چې کوم دي د دې لاجیکل ګروپینګ وکړو حالانکه فزیکلی دا ټول پورټس په یو سویچ کې لګیدلي جدا خو نه دي کنه خو لاجیکلی دا د ګروپینګ وکړو لیئر 2 کې لیئر 2 3 ګون کی صحیح ده په خبرو ورسې نو دا د دویم تعریف مطلب یو ماغه دی ښه په خبرو ورسې ښه دا د لیئر 2 پروتوکول دی ویلین چې کوم دی دا د لیئر 2 پروتوکول دی اپریټ کیږي په لیئر 2 باندې صحیح ده د موږ سره فلیټ نتورک درته مووي د فلیټ نتورک چې کوم دا نتورک دی چې په هغه کې هم یو سنگل ویلین وي دا هغه نقصانات چې دي درته مووي لیکلیم دي سنگل براډکاسټ ډومین اور نو سکیورټي پکې تاسو نه ملایوي سکیورټي څه چې فار ایگزامپل دلته کې ایچ آر والا خلک کینی دلته کې آی ټی والا خلک کینی دلته کې اکاونټس والا خلک کینی او دا ټول د یو ویلین ممبر دی نو دا کس چې کله براډکاسټینګ کوي نو د ټولو ته ټرافیک زی مطلب کو دا کس غواړي نو دا کس نشي منې کولی د خپل ډیټا اکسس نه د خپل سیستم اکسس نه صحیح ده او چې کله پکې مونږ ویلینز جوړ کو نو دا کس بای ډیفالت دلته نشي راتلی ځکه چې یو ویلین ممبر د بل ویلین ممبر سره بای ډیفالت کمیونیکیشن نه کوي نشي کولی که ایڈمنسټریټر وغواړي هغه ته بیا موږ انټر ویلین راوټینګ نو دا هغه په ذریعہ باندې کمیونیکیشن یو بل سره کولی شي صحیح ده ها د ویلین انالوجي چې کومه ده هغه سره لکه مثالونه یې دي لکه نارملی یو مثال دا دی چې تاسو سره لپټاپ دی او هغه کې 1 ټیرا هارد ډرایو دی 500 جی بی دی ٹھیک ده تا په دې کې پارټیشن یې ولې جوړ کړی کو هارد ډرایو ته یو کړي 500 یو ډرایو جوړ کړي نو سفر به ورځي نو تاسو پارټیشن یې ولې کوئ دا سر کله یو دغه پریش نو بل چې کوم اړه دی نو بس بل فائدہ ډیټا ډیوایډ شي دا زما انټرټینمنټ ډیټا دا دا زما افیس ډیټا دا زما کورس دی دا زما دا دی دا څه کوم کنه کو بل فائدہ مین د فائدہ ویل چې فار ایگزامپل زما سی وینډو کرپټ شو نو زما دا ټول ډیټا خو نه افیکټ کیږي سکیورټي دا ته یو ډرایو باندې لاک لګوا نو ډرایو اوپن کړی دا دغه زما پرسنل ډیټا دا ټول فائدې دي کنه مونږ کور جوړو کور نه خدای څنګه کیږي چې ته بس چار دیواري تاو کو یو روغ چت په واچو ټول پکې اوسېږي ته پکې کمرې ولې جوړې ته پکې کچن ولې جوړې ته پکې ګیس روم ولې جوړې ته پکې ټي وی لاونج ولې جوړې ځکه چې بھئی دا د ټي وی کا توزه دی دلته به ملمانه کینی دا زما بیډ روم دی دا زما دا دی دا زما دا دی دا څه کنه دغه مثال د ویلین دی چې ستا یو کور دی یو هارد ډرایو دی هغه کې ته پارټیشنز جوړې ٹھیک شو په خبرو سره د ویلین ایڈوانټیجز سری فائدې تمام ویلډون به فائدہ سیگمنټیشن چې دا ته 50 کې تقسیم ہے پورشنو کې تقسیم ہے د دې کارډ سیگمنټیشن ویمو فائدہ ریډیوس کاسٹ پیسې در باندې کمی راځي پیسو سره د څه تعلق دی پیسو سره جیب داسې تعلق دی چې تاسو سره یو ډپارټمنټ دی په دې کې آی ټی والا خلک ناشتي لاس ایچ آر والا خلک ناشتي لاس اکاونټس والا خلک ناشتي مکس کې یو بلډینګ دی لاس کو ویلین نو او تا دا ټول فائدې غوښتې چې به د کس ته د سره کمیونیکیشن نه کی دا براډکاسټ کم شي دا نو تا وسه کو به تا بدل یو سویچ غستو دله به ځان له سویچ غستو دله به ځان له سویچ غستو دا څه وو کنه ٹھیک شو اوس د دې پځه د فار ایگزامپل لک روپے پرایس ته 2 لک 3 لک ټوټل 3 لک روپے ته لګي او ته چې ویلین جوړ کی نو یو ویلین دو ویلین درې ویلین او تاسو د پیسو بچتو شو یو سویچ نتا د درې ډپارټمنټ کار واغستو د سلورو 500 شپږو لسو د دې خپل نمبر
4094 پورې موږ ویلانس جوړول شو په یو سویچ کې 4000 ټیک شو جوړول شي 24 دا د کې تعداد دی خپل قسم نه دی ضروري نه چې ته خامخا ته چې وایي زه خو 24 ویلانس مې جوړ کړل نو دا نورو سره به څه کوم ټیک ده نو داسې ضروري خبره نه ده دا ولې دي د دې شاته بیا ځان یو خبره यार मुझे डॉक्टर चाहिए ګوره د دې پاسبিলিټي داسې ده کنه چې فار ایگزامپل لکه ټول نه استعمالېږي زموږ په عام ارګنایزیشن کې دا د تعداد چې زیات دی کنه دا د سرویس پرووایډر په اینډ باندې دي سرویس پرووایډر په اینډ باندې چې کوم سویچز لګېدلي کنه هغه کې چې دی هر یوزر ته یو کنیکشن ورکړي دا غزان لګیلای وي فار ایگزامپل پی ټی سی یو سرویس پرووایډر دی او د سره سویچ لګېدلی دی فار ایگزامپل دا یو پورټ تاسو څه کوم یو کنیکټیویټي درکې یو نه ځان څه ورکوي ټیک ده د یو نه زیات نشي ورکولې خو تاسو سره فار ایگزامپل سویچز دي په سویچز کې تا یو سویچ کې 96 پورټ دي فار ایگزامپل صحیح ده 96 ویلانس دي دا شو صحیح ده 96 پورې دا شو په بل سویچ کې تا د 97 نه 98 داسې ورپسې ځه هغه دې جوړ کړ نو سرویس پرووایډر کې په زرګونو کسټمرز وي او دا هغه هر چا ځان له ویلان وي او د یو کس ویلان به د دویم کس ویلان نه ډیفرنٹ وي نو دا تعداد یې ځکه زیات دی خو زمونږ په اینډ باندې دومره نه استعمالېږي ستا په اینډ باندې به فار ایگزامپل لس ډپارټمنټ وي زیات نه زیات شل ډپارټمنټس وي 10 ډپارټمنټس وي اوس فار ایگزامپل پېښور یونیورسيټي د یو غټ ارګنایزیشن دی دغه 30-35 ډپارټمنټس دي هر ډپارټمنټ ته تاسو یو سویچ دغه کړی والته یو ویلان کنفیګر کړی دی نو 35 ویلان به کنفیګر کې زیات نه زیات صحیح ده ها درېمه خبره سکیورټي د سکیورټي دا مطلب دی تاسو ته ما وی چې موږ سره د یو ویلان ممبر د بل ویلان ممبر سره کمیونیکیشن نشي کولای بای ډیفالت نو تاسو سکیورټي ملاو شو فار ایگزامپل دا ستاسو د آی ټي والا خلک دي دا ویلان 10 دی دا ویلان 20 دی دا ویلان 30 دی اوس د اکاونټس کې موږ سره فاینانشل میټرز وی یا اسټابلیشمنت یو سیکشن دی هغه کې موږ سره د خلکو سره کانفیډنشل فایلز وغیرہ پراته دي په کمپیوټر باندې ته وایې چېرې زه دا څوک ونه کړي چېرې چېرته د بل ډپارټمنټ کس ته زما دا سیسټم اکسس کړي یا په ما داسې قسم اټیک وکړي ټیک شو چې هغه زما دا ډیټا چې کوم دی انفیکټ کړي نو ته څه وکړه چې ته د دې اکاونټس نه د دې اکسس مه ورکوه بای ډیفالټ خو ویم نه ټیک شو خو ته د دې انټر ویلان راوټینګ هم مه کوه نو تا ته سکیورټي ملاویږي د ویلان په ذریعه باندې درېمه خبره براډکاسټ لیمټ کې مې درته وی مینجمنٹ آسان دی د مینجمنٹ مطلب دا دی چې ډپارټمنټ سی هغه ته تقسیم کا کو فار ایگزامپل تا دا ایشو راځي آی ټي والا خلک وی چې موږ نیټورک سره نشو کنیکټ کړي نو ته به وې چې ما تخکاری چې په دې ویلان 10 کې څه مسله ده د ویلان 10 ټرافیک نه راځي وای د دې ټرافیک هم راځي ما ته د دې راځي د دې نه راځي نو مینجمنٹ آسان دی صحیح ده بل خبره فار ایگزامپل تاسو یو سویچ دلته لګیدل دی یو سویچ دلته یو سویچ دلته دې ځکه یو آی ټي والا کس ته هغه د ویلان 10 سره تعلق ساتي او تا ته دا آرډر راغی چې وای یو آی ټي والا کس په دې ډپارټمنټ کې او یو په دې ډپارټمنټ کې کینی نو ته د ویلان 10 دی دلته یو ویلان 10 جوړ کا او دا یو پورټ د ممبر کا دلته یو ویلان 10 جوړ کا او یو پورټ د ممبر کا ورته کمپیوټر وړو دلته کینه صحیح ده نو ستا د آی ټي والا خلک په دې سویچ کې صرف خپل آی ټي والا سره او دې سویچ کې صرف خپل آی ټي والا سره کمیونیکیشن کولی شي د نور سره کولی شي کولی نو آسان کار شو کنه صحیح ده ها بل خبره ستاسو نیټورک پرفارمنس د دې د وجې خکی کلیر ها مثال د هم دا شان ورکړی دی فار ایگزامپل موږ سره زبلک دا سایز یاد کوم چې تاسو ته دا وګورئ ما سره فار ایگزامپل یو سویچ ته سویچ 1 دا راوټر سره لګیدل سویچ 2 او سویچ 3 دا پرېږدي د سویچ 2 کې ما 3 ویلانس جوړ کړی دي فار ایگزامپل یو د فیکلټی لا یو د سټوډنټ لا یو د ګیسټ لا ٹھیک شو دغه شان دی بل ډپارټمنټ کې هم فیکلټی دا سټوډنټ او ګیسټ دی د فیکلټی ویلان 10 دی د سټوډنټ ویلان 20 دی او د رنگونو ته ګوري صحیح ده 10 20 30 10 20 30 اوس تا دا 10 والا کس چې کله کمیونیکیشن کوي نو داسې به صرف د خپل 10 سره یا کو انټرنیټ ته غواړي نو تلیش صحیح ده ستا دا سټوډنټ چې راځي نو دی به دلته کمیونیکیشن کوي یا به انټرنیټ طرف ته ځي ستا دا ګیسټ فار ایگزامپل ویلان 30 والا کو کمیونیکیشن کول غواړي نو د خپل کس سره یا به انټرنیټ طرف ته ځي صحیح ده د ویلان شاته درته دغه کومه چې دا څه د وجې دی دا کوي ها بل خبره
फॉर एग्जांपल تا سره VLAN 1 دی دا د VLAN 1 member دی by default نو کو دا کس دا access کوي نو access کولی شي دا د VLAN 1 member دی او دا ethernet 0/2 دا د VLAN 20 member دی نو ستاسو دا کس کو د سره کمیونیکیشن کول غواړي نو کمیونیکیشن نه کیږي ځکه چې د یو VLAN member by default د بل VLAN member سره کمیونیکیشن نشي کولی په خبرو رسېږي ها مخکې ځو VLAN identification. VLAN बस څنګه आइडेंटिफाई کیږي سویچ VLAN پیژني د VLAN نمبر نه ٹھیک شو او دا نمبر مون سره د 1 نواله 4094 پوری وي ټیک شو یعنی یو سویچ 4094 پوری VLAN سپورټ کوي ٹھیک شو دې کې موږ سره دوه تقسیمه شوي دي یو د 1 نواله 1005 پورې اور بل د 1005 6 نواله 4094 پورې ٹھیک شو دې ته موږ وایو نارمل VLAN او دې ته موږ وایو extended VLAN ٹھیک شو زمون سره چې څومره د ارګنایزیشنل لیول باندې د سمال بزنس یا د سویچونه دي نو هغه دا سپورټ کوي خو د دې سپورټ چې کوم سره د ډیټا سنټر کې سویچز لګي دا پاغي باندې سپورټډ دي پاغي باندې کریټ کیږي زمون سره چې کوم دا سویچز دي نو دا ویلانس ته پاغي باندې نشي کریټ کولی خبرو بس د دې استعمال نه وي دومره په ارګنایزیشن کې ما درته وی چې دا غي سویچ کې سپورټ دومره دی چې رته 1 نواله 1005 پورې ویلان سپورټ کولی شي دا غي د لپاره کافي دی ما درته چې ارګنایزیشن ډیر هم زیات شي دا غي چې د 20 30 40 50 ویلان نه زیات نشي راځي ٹھیک شو ها بل خبره پدې ویلان کې مونږ سره دا ویلان 1 1002 1003 1004 اور 1005 دا په سویچ باندې by default created راځي by default created راځي دا ته نه ډیلیټ کولی شي نه موډیفای کولی شي صحیح ده اور زمون ټول پورټس by default د VLAN 1 member ښه دا څلور VLANs active وي خو supported نه ښه دا active هم وي او supported هم وي دا ویلانس با مخکې چې کوم موږ سره ټوکن رینګ ټوکن بس FTDI نت ټیکنالوژیز هغه لپاره استعمال خدا اوس هم نن سبا په سویچ باندې جوړ راځي خبرو رسېږي کلیر او دا ون موږ سره جوړ راځي اکټیو هم وي او سپورټډ هم وي ٹھیک ده دا صرف پراتی استعمالي سیم نشته ٹھیک شو ها دا ویلان تاسو ته مووي چې can't be default VLAN او can't be removed یا modify کولی ته نشي ٹھیک شو ها پنځمه خبره by default all ports are member of VLAN 1 امم درته وي ها بل خبره دا نارمل VLAN چې کوم دی دا 1 نواله 1005 پورې دا په VLAN.database فایل وی په هغه کې د انفارمیشن سیو دي ښه VLAN.date فایل دا په فلاش کې یو فایل جوړیږي د لپاره صحیح ده او دا extended VLAN چې کوم دی دا په VLAN.date فایل کې نه سیو کیږي صحیح ده دا په رننګ کنفیګوریشن فایل کې سیو کیږي دا extended VLAN چې کوم دی کلیر ها VLAN موږ څنګه استعمالو په یو سویچ کې به موږ څه کوو چې دا VLAN به موږ استعمالو هغه لپاره به دا VLAN ته په سویچ باندې کریټ کې لکه فار ایگزامپل دوی چیرې یو VLAN جوړوم VLAN 10 په سویچ باندې کریټ کا صحیح ده اور بیا چې ته کوم پورټس غواړي چې د دې VLAN 10 ممبر کوم هغه به د ممبر کې بس دا دوه کارونه کوي صحیح ده تاسو یو سویچ ته by default 1 نواله 24 پورټس پورې د VLAN 1 ممبر دی ته وی چیرې زما د 1 نواله 10 پورې د VLAN 10 ممبر شي او دا 11 نواله د 24 پورې د VLAN 20 ممبر شي
دا بس کارو کې چې په دې سویچ باندې به VLAN 10 او 20 کریټ کی او دا 1 نه والی 10 پورې به دا د VLAN 10 ممبرز کی پورټس او دا 11 نه والی تر 24 پورې به دا د VLAN 20 ممبرز کی په خبرو رسېږي. ها اوس د ټولو نه کار خبره دا VLAN کار څنګه کوي. موږ دا وی کنه چې به د ټرافیک به صرف دلته ځي او دلته به نه ځي، نو دا سړي اخر ته کې څه خبره شاته سره چې سویچ هغه ته ګوري او دلته ټرافیک فارورډ کوي او دلته نه کوي چې موږ ته هم لږ پته ولګي. صحیح ده. دا د ټول نه بنیادی شی دی چې په VLAN دا کار څنګه کوي. ګوره دې ځای پورې پوه شو تاسو؟ ها پریکټیکل وکړو. ها ما سره یو سویچ لګېدلی دی او دا ټول پورټس دا د VLAN 1 ممبر دي. صحیح ده. چې کله د یو پورټ نه 0/1 0/2 0/3 4 5 or 7 د دې پورټ نه ټرافیک ریسیو شو any kind of traffic ها کو یونیکاسټ وي ملټیکاسټ وي براډکاسټ وي سویچ سو کی چې دا ټرافیک د کم پورټ نه ریسیو شو نو دا پورټ وګوري چې د کم VLAN ممبر دی. صحیح ده. د یو پیکټ ولګو سویچ وګوري چې دا پورټ د کم VLAN ممبر دی د VLAN 1 نو په دې پیکټ باندې یو ټیګ ولګوي د VLAN 1. صحیح ده. چې کله پیکټ دلته رورسي نو ټیګ په سویچ پی سي نه لګي، ټیګ به په څوک لګي سویچ او سویچ په څه ته ګوري چې دا پورټ د کوم VLAN ممبر دی او هغه نه پس بعد دا پیکټ په هر هغه پورټ فارورډ کوي چې کوم د VLAN 1 ممبر دی. په خبرو رسېږي. او چې کله دی دا فارورډ کوي دا ټیګ به دی ریموو کی ځکه چې پی سي نه ټیګ لګي او نه ټیګ ریډ کوي. پی سي د ټیګ سره تعلق نشته. په خبرو رسېږي. نو لہذا اس کو زه دا VLAN 1 ختم کم اور زه دا 1 نه والے 4 پورې د VLAN 10 ممبر کم او دا 5 نه والے 7 پورې دا د VLAN 20 ممبر کم او د 10 VLAN نه یو فریم راغی نو دا سویچ به کم ټیګ لګي VLAN 10 او پدې پورټ په فارورډ کوي ټیګ به ریموو کی پدې پورټس با نه فارورډ دا سی VLAN کار دی. ښه سر دا چې کیو دا 10 20 سره کمیونیکیشن کولی شي خو په تو غواړي ته ولا انټر VLAN راوټینګ وکړي اله. صحیح ده. سر تاسو دا 10 20 ولوي 1 2 3 ولې نه وایي دا سره دته به 1 2 3 وایم نه سر ویل ما دا 20 دا به 1 پرې د ما دی به 2 دغه دی به 1 بای ډیفالت پرې د او دی به د 2 VLAN ممبر کا. صحیح ده. نه تاسو په کوم کنه لاسه ریټرن اسی ٹھیک ہے. لاجیک شاته نشته. دا د VLAN 1 ممبر شو دا د VLAN 2 دی ما په خپل VLAN کې پرې خو د ډیفالت او دا مې په 2 باندې VLAN 2 کریټ کو دا پورټس په د دې ممبر کا د دې ټرافیک په دلته راځي دلته بنځي د دې ټرافیک با دلته راځي دی خو به نځي. ٹھیک شو. نو تاسو سره دا سویچ چې کوم نه هغه ډیوایډ شو په سیگمنټس کې. کلیر. سره یو سویچ کې موږ څومره میکسیمم هغه جوړول شو. هغه ته د موي کنه چې دې سپورټ کړو د موږ سره په نارمل چې کوم سویچز دي هغه 1 نه والے 1005 VLAN پورې سپورټ کوي. یعنی دا 1 1002 1003 او 1004 1005 کو جوړ وي ته دا 2 نه والے تر 1001 پورې جوړول شي. په خبرو رسېږي. صحیح ده. ها اوس راځو د پریکټیکل طرف ته. ما یو سویچ واغستو لیر 2 سویچ دی
دا پورټ ډایرکټلی اپ کیږي ویډیو آن ده ٹھیک شو by default دا ټول پورټ د VLAN 1 ممبر دی ما په کلاس چینج نه کړي زه دلته یو IP ورکوم فار ایگزامپل د سویچ لما IP ورکا 1.0.0.1 د ما IP ورکړه 1.0.0.2 د ما IP ورکړه 1.0.0.3 د ما IP ورکړه 1.0.0.4 और दत्त हमारी IP ورکړه क्लियर हाँ د स्विच तराशे और कमांड बमूंगो चलो शो VLAN ब्रीफ د VLAN का तो दा कमांड शो VLAN या शो VLAN ब्रीफ درته خلاصه خي او शो VLAN درته ډیټیل خي دا ټول پورټس بای ډیفالت د کم VLAN ممبر دی और दा VLAN 1 एक्टिव होम दे और सपोर्टेड होम दे दा 1002 3 4 5 एक्टिव दी को सपोर्टेड नहीं पर रियल स्विच के दा स्लैश अनसपोर्टेड UNS ورته لیکلی ښه اوس ګوره زرا لما کم موډ تا سیمولیشن موډ تا دا کس وی چې به زه د سره کمیونیکیشن کوم سویچ به سو کی د ټولو پورټس باندې براډکاسټ میسج نو براډکاسټ کو هغه ورته آر میک اډرس ولګلو دی پی سی ته ریپلای رااله او هغه واپس ریپلای ورک انفارمیشن سکسسفل ٹھیک شو دا کس وی فار ایگزامپل چې زه کمیونیکیشن کول غواړم د سره د پیکټ ولګو سویچ تا سویچ په براډکاسټ کی پټول پورټس باندې چې کوم د VLAN 1 سره تعلق ساتي ځکه چې دا راغلو د هغه پورټ نه چې کوم د VLAN 1 ممبر ټیک شو دې کې باقی ماغه د آر په غزړه خبره ده هغه کې موږ ډیټیل کې نظامون خبره کړو موږ صرف ګورو چې دا سویچ د کم پورټ نه ټرافیک ریسیو کوي او به په کم پورټس باندې فارورډ کوي صحیح ده دته آر ملاو شو دې بوس پیکټ جوړ کی هغه ته بولی کی واپس باغ ریپلای ورکې انفارمیشن کمیونیکیشن سکسسفل صحیح ده زوز دا کار کوم چې دا سویچ پورټ چې ما سره کم کنیکټډ دي دا ما سره دی په دې کې 1 2 3 4 5 پنځه پورټس دي ما سره کلیر زه VLAN جوړوم فار ایگزامپل ما جوړ کو VLAN 2 صحیح ده نوم می دل ورکو IT فار ایگزامپل دا IT ډپارټمنټ VLAN دی انټر می کو VLAN دی جوړ شو یو VLAN می جوړ کو VLAN 3 او دل می نوم ورکو HR دا HR ډپارټمنټ VLAN دی دو جوړ شو شو VLAN brief دا دو VLANs ما جوړ کړل دا نوم زموږ د پاره دی او نمبر د سویچ د پاره دی ها زه دا غواړم چې دا پورټ 1 2 او 3 دا د چا ممبر کم د VLAN 2 د IT او دا 4 او 5 په چې کوم دی د VLAN 2 ممبر کم کلیر هغه د پاره با مونږ راشو انټرفیس فاس ایترنت 0/1 switch port mode access switch port access VLAN number 2 دا port 0/1 با اوس د VLAN 1 نه راغلی چاته VLAN 2 ته مخکې بچا سره VLAN 1 سره دا څه و show VLAN brief دا port number 1 چاته راغلی دی دیوس د چا ممبر شو VLAN 2 دا څه ده ها زرالما और इंटरफेस फास इथरनेट 0/2 था स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नंबर 2 دا سیدا स्विच पोर्ट मोड एक्सेस دي د لپاره موږ پرون په پورت سکیورټي کې خبره کړو چې د سویچ پورت څومره ټایپس وي دوا یو एक्सेस اور ټرنک एक्सेस کم پورټي چې دا غنه د سنگل VLAN انفارمیشن راځي ټرنک هغه چې هغه د ملټیپل VLAN انفارمیشن کیری کولی شي اوس دا سویچ پورټ چې کوم 1 دی یا 2 دی دی به د سو VLAN سره تعلق ساتي یو VLAN سره نو زه به د موډ سره کدم एक्सेस ٹھیک شو
کو دې پورټ نه د ملټیپل ویلین انفارمیشن راتلو لکه د سویچ او د سویچ ترمنځ پورټ یا د سویچ او د راوټر ترمنځ نو زه به د دې نه څه جوړوم ټرنک د سنگل ویلین انفارمیشن کیری کولو لپاره موډ اکسس او د ملټیپل ویلین انفارمیشن کیری کولو لپاره د پورټ موډ بسی ټرنک پي صحیح ده ټرنک نو ما اکسس کو کنه by default کو ټرنک کی کنه ما سویچ پورټ موډ اکسس کو ځکه چې زه به د دې پورټ نه د سنگل ویلین 1 2 3 انفارمیشن دا کوم صحیح ده او کو زه چې سویچ سره سویچ لګوم یا د سویچ سره راوټر لګوم استاد ویلین 1 دی او ویلین 2 دی او دا پورټ نمبر ستاسو دی 0/10 او داخله کې انټرنیټ ته بزي نو په دې پورټ بستا د سو ویلین انفارمیشن دي دا 1 او دا 2 یعنی ملټیپل شو کنه دا یو نه زیات شو بس نو د دې نه بس څه جوړو ٹھیک ده صحیح ده او د دې باندې کو فار ایگزامپل زی الته کې ما سره ویلین 1 او 2 نو په دې باندې د ویلین 1 او 2 انفارمیشن د دې نه بس څه جوړو د دې نه بس څه جوړو ټرنک لکه دلته کې ما سره د ګوره ویلین 1 او دلته کې ما سره د ویلین 2 کسان ناشتي د 1 او 2 د 1 او 2 نو دا 1 والا خلک وایي چې زه 1 سره کمیونیکیشن وکم دا 2 والا خلک وایي چې زه 2 سره کمیونیکیشن وکم نو ستا په دې یو پورټ باندې د 1 انفارمیشن هم زی او د 2 هم زی نو دغه وخت ټرنک جوړي ټرنک به سبا ان شاء الله سویچ ټو سویچ بیا ټرنک شي سویچ ټو سویچ سویچ ټو راوټر دا به ټرنک صحیح ده چې دا کم پورټ نه د یو نه زیات ویلین انفارمیشن زی بس به ټرنک کې اوس د دې پورټ نه ما سره صرف د چا انفارمیشن راځي د دې نه د 1 د دې نه د 1 د دې نه د 2 نو زه به د دې پورټ نه څه جوړوم بیا وی ټرنک اکسس به جوړو ٹھیک شو په خبرو رسیدې ناغي د پرما کمانډ ورکو سویچ پورټ موډ اکسس ها زرالم پورټ نمبر 3 تا switch port mode access switch port access VLAN 2 show VLAN brief check का ठीक शो उस बस 4 और 5 द चा मेंबर को मा अच्छा यानी VLAN 3 सही था हाँ ما سره کو داسې یو لس پورټ ای نو زه خو دا یو پورټ چټ کوم دا خو بلګ ګران شي بل آسان کمانډ انټرفیس رینج فاست ایترنت 0/4 5 د یو نه زیات پورټ چې تاسو اډ کوئ ویلین تا نو انټرفیس رینج فاست ایترنت چې سدي 0/4-5-10-15 چې کوم پورې زی په دې ځای کې بیا داسې نه لکه تا ورکو فاست ایترنت 0/1 نه والے 10 پورې صحیح ده دلته به داسې نه لیکي چې 0/1 نه والے 0/10 پورې ښه داسې نه 0/1 نه والے 10 پورې یا 0/1 نه والے 5 پورې او رینج به پکې ورکړي او اکا کمانډ سویچ پورټ موډ ایکسس او سویچ پورټ ایکسس ویلین نمبر 3 صحیح ده اینڈ شو ویلین brief اوس ورته وایي کلیر جوړ شو اوس مطلب دا دی چې کم ستا دا دو پورټس دي او دا درې پورټس دي دا د ویلین 2 ممبر شو دا د ویلین 3 ممبر شو مطلب دا لري کو چې دا کس د سره کمیونیکیشن کوي کولی بشي کو د کو براډکاسټ کوي او کو یونیکاسټ کوي د ټرافیک دی خوا نه دی راتک پکار سره ویلین بس ختم شو اصل خو سره لګاو کنه ویلین خوشتا ویلین ختم نه دی دا وګور هغه سره چې کوم بقایا پورټس یا ټول ممبر دي کنه اخو دي د ویلین 1 ممبر هغه نه ته پورټس راغستې شي اته ته پورټس ورکول شي خو ختمول نه شي ختمول ٹھیک شو دا نور ویلین دي ختميږي خو نه شي ته ختمول سره کار نه کیږي څنګه ویلین 1 بل اوس کار نه کیږي ولې وکړ نه سره ویلین 2 بیا براډکاسټ کولو ته وکی ویلین 1 سره یو پورټ سره ټول کنیکټ وکړ ستا دا پورټ نمبر 1 2 3 اوس چا سره کنیکټډ دی ویلین 2 سره او فار ایگزامپل دا چا سره او دا دی هغه بقایا پورټس دي دا چا سره کنیکټډ دي 1 نو کو دی براډکاسټ کې نو د دې براډکاسټ په صرف چاته شي دی چې براډکاسټ کې نو چاته وځي تا پر سویچ کې اوس 3 ویلین دي یو دی 1 دی یو دی 2 دی یو دی 3 دی سره دا سویچ 1 سره اوسم ټول لیکه نو ولې 1 سره 2 لایسنس کی هغه ټرنک په دی چې تا دا پورټ 1 د پورټ نمبر 1 دی د ویلین 1 نه راوغستو دته د اساین کو نه دته څه پاتې شو سره دا ګوره
تا د ما کمانډز کې ونه خول دلته دیکھو ګورا پورټ نمبر 1 2 3 چا سره دی ویلین نو دلته تاسو سره 1 2 3 ښکاری شته دا غنه دراوغه زده ته اساین کو کنه نه نشته آی کې تاسو د پورټ نمبر 6 نو سٹارټ شو 1 2 3 دی ویلین 2 تاسو اساین کو اور 4 5 دی ویلین 2 تاسو اساین کو نل د نه خطر راوغه سره سره خو دې پاتې نه کړ صحیح ده ها سیمولیشن موډ دا کس وی چې زه د سره کمیونیکیشن وکم ٹھیک شو سوري دا خو ریل ټایم موډ سکسسفل د ټرافیک بدیخ په نزي ها ګور اورته کته غواړم دی وړم به په خپل کې کمیونیکیټ کو دی به براډکاسټ کوي دی ته بزي واغې ته براډکاسټ نزي ولې چې تاور پکې ویلین جوړ کړي هغه تار میک اډرس ملاو شو دته پیکټ راغی او دورته ریپلای ورکا سکسسفل کوته وی چې نه زه ولا کمیونیکیشن کوم بس وی کوله ته دوه ډیفرنٹ ویلین دي او ته فارورډ کا اخو بنزي ها یونیکاست زبان دی उसकी سو دلیل کو یونیکاست کو ملټیکاست کو براډکاسټ فرست ټایم په براډکاسټ یو د یو ویلین کی میسج یو کا سسټم کول غواړم دا بل د زوی نشي لا څنګه دا پی جی 1 دی کنه زم د پی جی 2 صرف د ما میسج فارورډ شي په بل ویلین کې د بل د نزي نو بیا کې دی لا براډکاسټ بل ویلین ته خو دې سیم نزي د خپل ویلین کې په خپل ویلین کې تاسو چې زما یو کس ته ویلار شي نو بیا هغه کې پکار چې ستا په آرپ ټیبل کې دا هغه میک اډرس وي بیا وستا سیستم براډکاسټ نه کوي دا براډکاسټ خو دی آرپ فایندینګ د لپاره میک اډرس فایندینګ د لپاره کی کنه ٹھیک شو نو دا هغه د لپاره کنډیشنز دا لري چې ستا په آرپ ټیبل کې دا هغه میک اډرس پروت وي جی سویچ براډکاسټ نه کوي نه چا ویل چې سویچ براډکاسټ کوي نه فرست ټایم او سیکنډ ټایم پکې نشته سویچ ته په پیکټ راځي هغه ورته ګوري کو براډکاسټ نو براډکاسټ فارورډ کوي با کو یونیکاست نو یونیکاست کوي با هب خو نه دی فرست ټایم سیکنډ ټایم پکې نه دا به سب کیسه ته ګوري ټیبل نه دا فریم ته ګوري ګوره دا فریم ورته څوک لګي دی سویچ ته دا پی سی ورته لګي کنه دا براډکاسټ څوک جنریټ کوي سویچ خو نه کوي کنه سویچ ته قرانه وکړو وای کو براډکاسټ نو براډکاسټ کو یونیکاست کا سویچ ته براډکاسټ او یونیکاست سره کار خو سویچ به هغه کوي چې څنګه په فریم کې ګوري پرون موږ کتلو آر براډکاسټ او اف 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 والا نو چې سویچ پر هغه وکړو ولا چې به دا براډکاسټ نه په ټول پورټس باندې براډکاسټ هغه یونیکاست نو سویچ په یونیکاست د سویچ براډکاسټ یونیکاست سره تعلق نشته دا به پی سی جنریټ کوي یا یونیکاست ټرافیک یا ملټیکاست ټرافیک یا براډکاسټ صحیح ده په خبرو رسېږي سویچ باندې ته صرف ګوري او د هغې مطابق عمل کوي ټیک شو ها دې کې څه کوېشن شته سر دې دا کوېشن نه موږ د ګورو چې 1001 دغه باندې څه وایي څه کې سر په دې سویچ کې یو کته دی غم وړي دې باندې ته سوچو که پیر پر بیا ماته وي سبا کلاس نه ښه سبا کلاس آ کو فرایډے پر ورځ سبا به زما لګي اسلام آباد ته کو فرایډے پر ورځ راځي نو فرایډے پر ورځ اویلیبل کو ټول راځي نو بیا ماته وي سر منډه نه فل روټین دي چې څنګه تاسو خو زه فرایډے ته اویلیبل ٹھیک ده فرایډے سیټرډے سنډے او سبا به نیم ځکه چې زما سکار مې چې راځم نو خام لیټ کی نو پینځه دای چې ګران شي کنه او کنه سر پینځه کلاس ګران شي تاسو لور پدې دي چې تاسو را یو ورځ د ویکند وی کارونه خلک کوي یو جمعې پر ورځ پکې خپل پریکټیس وکړي لکه ریوایز کوي ٹھیک ده ٹھیک شو د دې غم ته مکو خا د دې بس حل روزي صحیح ده سر اولاد دې غم زموږ د دې غم مکو وي دا چې کم کار موږ کو بده ځان پوي کوي د دې غم مکو وي ٹھیک شو ها کو چاته بیا دغه وی نو سیس کوواله ته ایمیل وکړي سیس کو ایمیل شته ټیک شو ایمیل اډرس پر زر کم او دا ورته چې به تاسو دا جوړ کړی دي اخر د استعمال کم ځای ما خو درته وی چې د استعمال په دغه ځایونو کې
چې کوم ځای کې مونږ زیات یوزرز وي مونږ سره د هغې ټرافیک مونږ سپریټ کول غواړو خو په دې کې جوړ راغلی دي بس ټیک ده کلیر. اوس پرون مونږ یو خبره کړې وه پورټ سیکیورټي کې تاسو ته یاد شي هغې کې ته میکسیمم د 1 نواله 132 پورې ته علاوه کولی شي آپشن در سره شته که نه شته که نه پورټ سیکیورټي کې تاسو ته یادي میکسیمم میک ایډرس څومره علاوه کولی شو مونږ 1 نواله 132 پورې. اوس تا دوه علاوه کړل ته چې نه زما د 130 پسې ځای کېږي زه استعمالوم نو دا تاسو ته یو فلیکسیبیلیټي درکړي ضروري نه چې هغه تاسو خامخا استعمال کړئ ٹھیک شو تاسو به نه استعمالوي چېرته بل ځای کې پکارېږي یو داسې انوایرمنټ کې پکارېږي ډیپینډز اپان انوایرمنټ. اوس تا سره یو دغه دی ارګنایزیشن دی کې تا سره 10 15 20 کسان دي باقي کې ته ویلین هم بل مه جوړه بس تا یو ویلین کافي دی. دا خو موږ هغه ځای کې کوو چې موږ سره ایټلیسټ 40 50 نه یو یوزر زیاتی نو موږ یې تقسیم کوو. هم سر کنډیشن ته ګورو ٹھیک شو. اوس زموږ خپل سیناریو موږ سره تقریبا 550 لکه یوزرز دي دا وایډ ٹھیک شو. وای فای خو پرېږده وای فای خو 22 موږ سره /22 پول دی نو په هغې کې ستا راغلل 1048 یوزرز ٹھیک شو. اوس وای فای لپاره موږ ځان له یو پول جوړ کړی ٹھیک شو. او د وایډ یوزرز چې کوم موږ سره 11 ډپارټمنټس دي نو هر ډپارټمنټ یو ویلین جوړ کړی نو په هر ډپارټمنټ کې څه کې 30 کسان دي څه کې 40 کسان دي څه کې 10 کسان دي څه کې 50 کسان دي ٹھیک شو. نو دا 11 ویلینز یو شو یو د وای فای لپاره شو 12 ویلین شو نو زموږ کومه پکارېږي ٹھیک شو. نو دا ضروري نه چې د کوم آپشن تا درکړی نو هغه ته فولي یوټیلایز کړه کنه خو د دې استعمال تاسو ته وایي چې د دې په ډیټا سنټر کې یا سروس پرووایډر د دې استعمال کوي عام ارګنایزیشن کې د دې استعمال دومره نشته. ښه ته غواړئ بس کلاس ختمو چې بھئی زه دا پورټ واپس کوم د ویلین 1 ممبر کوم سوئچ پورٹ موڈ ایکسس یا موڈ کو نم چینج کے بس موڈ ایکسس تے سوئچ پورٹ ایکسس ویلین 1 نوستا پورٹ نمبر 0/1 با واپس راغلی چاہتا ویلین 1 دیکھو شفٹ تو یہ جیرا زدا ویلین 20 سوری 2 نو ویلین 20 ختموں میں بالکل ختم ہے کا ختم دے شو ویلین 2 دی ختم ته وایي چې نه دا ویلین 1 هم را باندې بدلېږي نو ویلین 1 تا ته وایي چې نه دا نشي ډیلیټ کولی by default صحیح ده خو یو خبره ته بل هم کوم هغه 2 3 هم د ویلین 2 ممبر وکنه پورټ نمبر 1 2 3 ممبر وکنه 1 خو ما واپس کو ویلین 1 ته خو هغه 2 3 دی چرته لاړل 4 5 په د ویلین 3 ممبر نو پورٹ نمبر 2 او 3 دی چرته لاړ چې کله پورټس د یو ویلین ممبري او تا ویلین ډیلیټ کی نو دا پورټس به هایډ شي ښه ٹھیک شو. هغه د بار په دسه کار کې چې انټرفیس فار ایگزامپل رینج فاست ایتھرنیٹ 0/2 اور 3 سوئچ پورٹ ایکسس ویلین 1 ته واپس را پیدا کی چرتا ٹھیک شو. نو تا تبا واپس راشي clear زين ان شاء الله